کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې چېرته چې د صوبایي حکومت په تعاون سره ډسټرکټ سپورټس افسر تحسین الله صاحب دلته کې کوم انتظامات کړي دي هلته کې د باجوړ مومندو او د خیبر لوبغاړي خو هم راغلي دي او ورسره چې کوم دی د 400 لوبغاړي خو هم په دغه لوبه کې سالي په دغه کې فوټبال دی ولیبال دی او ورسره چې کوم دی نو کرکټ دی او دا ګلالي ماشومان چې کوم دی نو دا زما مخې ته چې وینې نو په دې سایډ کې چې تاسو کومه ویډیو وینې نو د دوی خو دې وخت کې هغه وردی نشته دی خو دا ټول دا یو بیل ټیم دی او چې ما پکې هغه کاکي ته وکتله او بیا مې پکې ده ته وکتل خو دلته کې چې کوم دی نو دا دی د پکې 15,000 روپۍ انعام هم چې کوم دی د ADC نه واغسته نو دا زموږ د ورور چې کوم دی نو دا ټیم جوړ کړی دی او په دې وړو باندې یقینا چې ډېره زیاته خواري شوې ده دوی چې دلته کې کم ټیلنټ وښودو او کم دا د حوصله افزایي یې واغستله کومو میلمنو چې متاثره شوتې نو هغه د ستاینې دي خبرې ترې به کوو زما سره خپله پېژنګلي وکړه السلام علیکم زما نوم جواد دی د شفقت رئیس اوسیدونکي یم او ډسټرکټ 400 سره تعلق ساتم جواد د څومره کسان دي تا سره موږ سره تقریبا 30 او 35 تعداد دی دې کې د کراټي ټیم موږ سره دی او د جمناسټیک هم دی په دې څونه خواري کړې ده یاره په دې باندې زما د 2013 نه د محنت چالو دی په دې هلکانو باندې او خپل مدد رول مې په خپله کوو موږ سره داسې د یو طرف نه هم داسې امداد نشته زموږ اکیډمۍ ته به انشاءالله تاسو ویزټ وکړئ په دې باندې موږ خپل د جیب نه څه د مقابلو پیسو سره ټولې کړو په دې باندې دا پومونه تاسو ولیدل زموږ د پومونو حالت ډېر خراب دی دا پومونو د هر څه موږ په خپله اخیستي دي په خپلو پیسو د دې مقابلې دا پیسې راوالو د دې ماشومانو دا پیسې راوالو موږ په دې باندې دا سامانونه موږ ځان اخلو او دا ګیمونه هم دوی دې حد ته ورسول چې د هلکان موږ په نیشنل لیول سره په دې باندې آرمي راځي خو زه یو چال هم نه ورکوم زه ورته په دې باندې محنت ما کړې دا هلکان به ما سره یې اپنی مدد آبدار څه دي کم کم ځای ته دي دا بوتلي دي یاره دا زه زموږ نیشنل تمځي زموږ مومندو ته چې څومره مومندو ټیم دی موږ سره دا مومند را سره خپل کسان دي په شفقدر کې چې دا مومند ټیم دی ما سره بیل ټیم دی د 400 را سره خپل ټیم دی د زموږ مقابلې په خیبر کې کیږي په قیوم سټیم کې کیږي هلته باقاعده موږ ته پوره هغې کوریج راکوي خو فیسلیټیز په وجه باندې زموږ هم دا هلکان دي د مومندو ټیم که دی که د 400 ټیم دی دواړه ما سره بیسټ ټیمان دي دا هلکان به انشاءالله تاسو چې ویزټ وکړئ دا به هلته ووینئ په بیل بیل اپریټس او د جمناسټیک چې کوم اپریټس یې په هغې باندې د دې ګیم وګورئ نو حیران به شئ دې کې خپل شته دا خپل خو زما نشته خو به دا ټول زموږ خپل بچي دي نه لکه رشته دار که نه داسې نه جي رشته دار نشته بس ټول خپل ځای نه دا کلیواله ماشوم چې د مور پلار دی پرېښی دی نو لکه د باره کې څه وایي د مور پلار دا د درېیم څلورم رنګ دی چې ما پسې کوي چې زما بچي څنګه دی نو په دې باندې موږ خصوصي خیال ساتو دې خو یې پرېږدو او دا هلکان موږ وایي چې دا ډېر لاس سپیم مات شي لازم ماتېږي صاحبه مخکې ورځ کې موږ نه لږ څه هلکان خوږ شو دا غوږ مږ یو شي داسې په ډیمونسټریشن کې خو دا خرچه بیا تاسو کوئ بلکل هر څه پې د خپل د طرفه کو خو دې کې د هلکان داسې شي چې بیا مور پلار یې موي چې دا ولې د فیسلیټیز نه موجودګۍ په وجه باندې هلکان موږ نه خوږېږي بچي ستا څه نوم دی تانیا او ستا محمد ته څه کولی شي څه کولی شي د هینډ سپرینګ هیډ سپرینګ دا کولی شي کانټې اړوي ښه څومره پریکټس ته دی یاره څومره روزنه صحیح بس یو 2 سال به مې کېږي 2 سال ښه کتونکو دا څونه چې تاسو وینئ زه به بیا ځم د دوی هلته کې اکیډمۍ ته بیا پردن چې کوم دی یو سره خبرې ټولو سره به خبرې کوم خو دا دې وخت کې ما د موقع نه پیدا واغستله نو دې ماشومانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی او د دوی په وجه باندې زموږ 400 چې کومه ده په مومندو کې په باجوړ کې په پېښور کې روښانه ده دا د هرې مقابلې جوګه دي خو چېرې ضلعي انتظامي مقامي منتخب نمایندګانو او د سپورټس محکمې دوی ته توجه ورکړه د دوی نور هم مخکې تللی شي ځکه چې ما د دوی هغه بیډونه وکتله هغه سپنجې نو هغې کې چې کومه دوړه وه او چې کله دوړه په دوه لګېده ما دته کتله نو ډېره زیاته دوړه ده پکې او بیا شلیدلې هم دي نو دا خو ورله څوک داسې هم ډونیټ کولی شي څه نمبر دی یار موبایل زما 0303 82 85 964 صحیح ښه کتونکو زه به مخکې د نورو سره خبرې کوم سره السلام علیکم on behalf of Director General of Sports Khyber Pakhtunkhwa मैं सरदार समीर साहब को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 400 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर 400 तहसीनुल्लाह खान साहब को जितने भी हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं 400 से खैबर से मोहम्मद से बाजवड़ से
ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس ایونٹ میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ انشاءاللہ علی بھائی جس طرح آپ نے کہا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ٹیلنٹ ہے گراس روٹ لیول پر اس کو اجاگر کیا جائے۔ جو انٹر کانسٹیچوئنسی گیمز ہیں پورے خیبر پختونخوا میں، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ گلی محلے یو سی سے لے کر یہاں پر کے پی میں نیشنل انٹرنیشنل سطح کے ایونٹ منعقد کرے گا۔ میں تحسین اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چارسدہ کو، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے 3 دن یہ بچے چارسدہ کے یہاں پر موٹے چاول بھی کھائیں گے، یہاں کی مٹھائی بھی کھائیں گے، یہاں کے چپل بھی لیں گے، اور اس ایونٹ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ شکریہ۔